دا خوارج د علماء دیوبند فتوم دا چې دا وهابیان دي. تاسو ګوري قسم دې دا خودکشي په مسلمانانو باندې د مسلمان دا وینه تو یول دا حلال غني. مونږ ته مشرکین وای تمام امت مسلمه د زړی عقیده چې د وهابیانو د نظریه خلاف وي هغه ته مشرکان وای دا غي وینه حلال غني خزي حلال غني مالونه ځان ته حلال غني. مبارک نبی علی السلام یو روایت کې داسې فرمایي چې خوارج د جهنم سپری. دا خوارج د علماء دیوبند فتوم دا چې دا وهابیان دي. نسائی شریف د حدیثو کتاب دی د شپږ کتابونه چې د الوی دوره کې طالبان وای نسائی په دې باندې علامه سیندی لګیدل د حاشیه او نسائی په دې حاشیه باندې مدالي کې چې خوارج دا وهابیان دي متبعين د عبد الوهاب نجدي دي. خوارج سوق دي په دې وخت کې علامه شامم لیکي مختلف غرض مې د خبرې داري. خوارج وهابیان په دې وخت کې مونږ تاسو د وهابیت بنوم پیژنو دا د جهنم سپی دي. د دې سپی باره کې لږ وضاحت درته کوم. د دې مالک څوک دی او دا سپی د چا دی را خوشې کړي چا پسې دی په دې لږ ځان پوي کوي. ګوره ښکاري چې کله ښکار کوي شکار کوي دې ته لږ توجه غواړم دلته باریکي ډیره ده. ښکاري کله ښکار کوي ښکار او هغه ښکار پسې رسېدی نشي نو عموما د ښکاریان ځان سره سپی ساتي. کم مرغه باندې ډز کوي یا کم سووي یا وسوي یا بل کم د ښکار کم شي وي هغه رانیسي نو دی ور تکړه سپی ساتلی وي د ښکار پسې دی د سپی ور خوشې کی نو د ښکاری په خپل د ښکار نشي کولای نو د سپی په ذریعه باندې ښکار کوي. په خبره پوهیږي یا نه پوهیږي هغه سپی دغه مقصد تر سره کوي. يهود او نصارا د اسلام بدترین دشمنان هغه چې کله یو مسلمان ته یو عالم دین ته یو مدرسې ته نشي رسیدي او زموستا جمعه د دلته انګريز نشي راتلو نه به می خو دی شي او نه په موته باندې گزار کول شي. خو دې سپی ساتلی دي دي چې کله دا نیکان شهیدان کوي دا علما او دا پاکان شهیدان کوي او زموستا مدارس شهیدان کوي نو دغه سپی د ښکار د سپی ساتلی دي هغه د ښکار سپی د وهابیان دي. هغه په دې مؤمنانو پسې را خوشي کی لکه څنګه چې ښکاری د ښکار په سپی باندې کوي دغه د يهود او نصارا په دې خپل سپو باندې د ښکار کوي د مسلمانان په شهیدان کوي. یاد ساته دا دغه خوارجو چې سپی ورته د الله محبوب ویل دي په حدیث مبارک کې وای چې خوارج د جهنم سپی دي. دا د جهنم سپی د يهود او نصارا ساتلی دي او په دې مسلمانانو پسې ورخوشي کوي او دا مسلمانان په قتلې دا مسلمانان په شهیدان کوي په دې مسلمانانو پسې خوشي کړي دي. هغه څوک دي دا خوارج او وهابیان دي. تاسو ګوري قسم دې دا خودکشي په مسلمانانو باندې د مسلمان دا وینه تو یول دا حلال غني. مونږ ته مشرکین وای تمام امت مسلمه د زړی عقیده چې د وهابیانو د نظریه خلاف وي هغه ته مشرکان وای دا غي وینه حلال غني خزي حلال غني مالونه ځان ته حلال غني. دا خوارج دي. دا په دې جماعتونو کې د بمونه د افغانستان کې په دې نږدې ورځو کې د مونږ یو لوی عالم د افغانستان مفتی اعظم افغانستان شهید منبر او محراب حضرت شهید الاسلام محمد نعمان فضلی صاحب مفتی اعظم افغانستان تیر جمعې په ورځ باندې توجه غواړم د تیر جمعې په ورځ باندې په منبر باندې په بم باندې والو زولو شهید کو په منبر کې ورته بم خو دیو د لرګي په منبر کې ورته لاندې نه بم سیټ کو د مانځنه وړاندې او د افغانستان د کابل په خار کې خو چې کله دی په منبر باندې جمعې د مانځه د پاره کې ناست او په دغه ټیم کې په دماکو کو مبارک شهید وګرځول سره د 200 کسو نیکانو پاکانو د طلبه او د علماو سره شهید کو په شهادت ورسول ولس پکې زخمیان. دا د مسلمان کار کې دی شي قسم دې دا د خوارجو کار دی. دا د خلکو چې د يهودو د نصارو سپی دي او دا غي د غوړ ورته فندینګ کیږي پیسې را لګل کیږي دا د غي کار دی او بیا ذمہ دارین دي د عیشانو وهابیانو واغستا پیدا مونږ کړي دي په ایمان وای چا کې د زری برابر ایمانی ابو جمعات کې د پټاخي ډزو کی جواب را نه غي لا پاتې بم وروړل علما لزول محراب لزول منبر لزول دا الله کلام په قران سيزل او سوزول زره زره کول دا د مسلمان شي ولا په دې کې ایمان پاتې کیږي. غرض مې د خبرې دالې کنن مسلمان د جهاد په میدان کې کلک مضبوط ولاړ وي نه يهود سم جالو والله العظیم د اسلام تاریخ نن په دې گواه دی او په دې خبره فخر کوي. تاسو یاد ساتئ دا خبره چې يهود او نصارا مشرکان د دنیا تمام کافران مسلمان له په میدان د جهاد کې ماته نشي ورکولې
بالکل نشي د مسلمان جذبه الله تبارک وتعالى مسلمان سره وعده دا کړی دا الله تبارک وتعالى مسلمانانو ته وایي چې تاسو وانتم الاعلون، تاسو په بری، تاسو به اوچتی، تاسو به کامیاب یې، تاسو به غالب یې. د مسلمان سره چې دی په صداقت باندې روزي، د ایمان د جذبې سره روزي، زما د رب وعده ور سره دا ده چې غالب به تی، زما نصرت تا سره دی، زما امداد تا سره دی.